شیخ مرشد دے علامہ شمس التبریز رحمت الله علیه هغه د اشعارونه انتخاب دے. دا تشریح کے حضرت لکلی دی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری ہمت سے نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے، لیکن احیاناً جب خطا ہو جاوے تو 2 رکعت توبہ پڑھ کر خوب رو کر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عہد و ارادہ توکل علی اللہ کر لے کہ اب پھر یہ خطا نہ کروں گا. اس کے بعد پھر اسی دندے میں نہ لگا رہے کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں ہوئی. ہر وقت اپنی خطا کو یاد کرنا حجاب راہ ہے. ہم خدا کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا خطاؤں کی تسبیح پڑھنے کے لیے؟ توبہ کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاوے، کیونکہ ہر وقت صدمے معصیت سے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اور پھر خشکی بڑھتی ہے. بالآخر مالی خلیہ یا کسی اور بیماری میں ابتلا کا خطرہ ہوتا ہے. البتہ مجموعی طور پر یہ دعا کرتا رہے کہ اے خدا میری تمام خطاؤں کو عفو فرما اور میری بے حساب بخشش فرما. ډېر مفید او ضروری خبره ده. گناه خطا چې دی دا د انسان سرش کې ده. انبیاء علیهم السلام چې دی معصوم دي، یعنی هغې نه خطا نشي کېدی. ګناه کبیره، ګناه صغیره هغې نه نشي کېدی. د هغې د الله جل شانه خاص کرم و فضل دایره کې وي. عصمت عقیده عصمت انبیاء دا عقیده ده چې ټول انبیاء کرام علیهم السلام بلا استثناء د هرې ګناه نه چې دی هغه معصوم دي. خلاف اولا یو کار کې دی شي، خلاف اولا نا ګناه نه وي. د هغې حضراتو په نسبت سره هغې خپل مرتبه لحاظ سره دي ته ګناه وفرمایي، څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم دعا فرمایي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، یا الله زما بخنه وفرمایي مخکینی رستنی ګناهونه. نو دا د امت د تعلیم دپاره ده یا د انبیاء علیهم السلام د رفع درجات دپاره ده. دا زموږ عقیده ده، ټول امت متفقه عقیده ده چې انبیاء علیهم السلام نه ګناه نشي کېدی. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین او اهل بیت رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه خپل دایره کې محفوظ دي. عقید ته الله جل شانه د خپل رضا او د خوشحاله د رضامندۍ پروانه ورکړې ده. رضی الله عنهم ورضوا عنه. انا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون. دا پروانه ورکړې ده، انعام ورکړې ده. نو کاغې نه په ظاهره په دنیا کې څه خطا لغزش شوی وي، الله تعالی ورته د هغه معاف کړي دي او د خپل رضامندۍ اظهار فرمایلی دی. دین علاوه ټول امت چې دی، امت اولیاء په خپل درجه کې محفوظ دي. خو موږ او تاسو ټول امت چې دی داسې یو چې کمی، کوتاهي، غفلت، گناه کبیره، صغیره، حقوق الله، حقوق العبادو کې کوتاهي کېدی شي. الله دې حفاظت فرمایي. نو حضرت فرمایي که بالفرض گناہ شي نو اول خو پورا ہمت استعمال پکار دی. پوری ہمت سے نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے. د نفس تقاضا روکول پکار دی. د نفس تقاضا باندې عمل نه دی پکار. د غیبت تقاضا ده، د دروغ تقاضا ده، د غیب سنمه ده، د مسلمان سره جګړې او د بل چا د حق وهلو، د بدګمانه، د کبر، د حسد، د ریا، د غصې، د ظلم، د بدنظره، د عشق مجازه، د غلط سلط سوچونو، د غلط سلط کارونو، د مختلفو نوع ګناهونه. الله دې زموږ ستاسو د ټول امت حفاظت فرمایي. نو دا تقاضا اوچته شي نو کنټرول کول پکار دي. څه مطلب؟ د هغې خلاف کول پکار دي. نفس یو ګناه تقاضا کوي، یو ګناه تا ته خکوي او تا مبتلا کوي، ته هغه ته توجه مه کوه، هغه تقاضا باندې عمل مه کوه. استغفار وایه، لا حول ولا قوت الا بالله وایه، درود شریف وایه، نیک مجلس کې کېنه، پام غلط غزان له کتاب راواله، باروزه 2 رکعات وکړه. دا نفس تقاضا دا باول دي. تقاضا باندې عمل مه کوه. فیسبوک دی او هغې کې سړی اختی ګناهونو شیزونه، غلط سلط منظرونه، غلط سلط ویډیوګانې،
هغه نفس تقاضا نه دی باندې عمل مکوه. تعلیم د پاره یا دفتری کارونو د پاره فیسبوک ستا ضرورت دی او موبایل د ستا ضرورت دی، نو بس ټیک ده، بس دغه استعمال د پاره غلط استعمال نه ځان ساته. که غلط استعمال باندې نفس تقاضا کوي، بار بار آماده کوي، نو هغه باندې عمل مکوه. دا نفس تقاضا دباول دي، دا نفس تقاضا دباول دي. موږ دلته کې راځو کنه چې موږ د الله جل شانه معرفت محبت دکو، د بزرګانو ارشادات وورو، د قرآن او حدیث ترجمانی او د قرآن پاک او د حدیث پاک احکامات مذاکره وکړو، نیک عمل چې د عزم کو، د ګناه نه ځان ساتلو اهتمام کو، د ګناه نه بچ کېدو طریقه زده کو. دا طریقه زده، دا طریقه زده کول دي. څنګه به ځان د کنټرول کې ګناه تقاضا دباو کا، غیبت تقاضا ده، دروغ تقاضا ده، غصه درغه ځان کنټرول کا، بد نظره تقاضا ده، د غلط نظر او چدیدو، د غلط نظر چې ده استعمالولو موقع ده، د غلط سوچونو موقع ده، د تقاضا دباو کا. سمانه دباو کا یعنی دی باندې عمل مکوا، دې ته توجه مکوا. بیا سبکه مفید کار ته متوجه شه، ذکر ته متوجه شه، تلاوت شروع کا، مرګرو سره غب شپ شروع کا، کتاب راوالا. او کدا سے زی چې سم نشي کې شپه د مثلا د قبر اخرت سوچو کا، د مرګ سوچو کا چې مرګ راغو، د مرګ اعلان چې د خپل مرګ اعلان دوهراو کدان سره به چې غل راشي خو کوتک بر اخلي کنه، او که غل سره ټوپک نو ته ټوپک راخلي انا وای دز بکې دا ټوپک راخستل دی. اوس هلته کې د غلط تقاضا د غلط سوچ دی. یو کیسه شروع ده چې ستا جو شیطان، الله د موسی سره فاضل فرمایي، نفس شیطان چې دی یو غلط لار ته تدعا کوي، چرته هم نشي تللی، شپه ده نور څه شغل نشي کېدی، پاسې دیم نشي، نو څه به کې هم په دې بستره کې د قبر آخرت منظر سوچ تیاره ده. او دا سوچ وکړه چې قبر داسې تیاره روانه ده، دلته کې خو زړه راتنګ شي، خلق راتنګ شي، سړی پریشان شي، مور پلار ته آواز وکړي، یار دوست ته آواز وکړي، ورونو خویندو ته آواز وکړي، تر ماما والا راشي، خبر کې به څوک راځي. د خپل مرګ اعلان ځان سره سوچ وکړه، خپل مرګ اعلان ځان سره سوچ کا. زموږ مرګرو هغه د خپل مرګ اعلان ټیپ کړو، هغه به اورېدو. خدا ټول د پرده مراقبه نه ده، دا چې خاص د ایمرجنسي حالت دی، د ایمرجنسي گیټ دی، د ایمرجنسي حالت ده. دغه نن سبا اعصاب کمزوري دي، دل دماغ کمزوري دی، بعض وخت د مرګ مراقبه او مرګ سوچونه سړی کوي، اثر پیوشي، بعض وخت بهوش شي یا آؤٹ آف مائنڈ شي، بی پی هاي شي، خوف په مسلط شي. نو چې کم کس داسې قسمه حالاتو کې، داسې قسمه خبرو اترو کې مبتلا وي، یا خدا نه خاصه مبتلا کېدو خطر وي، د زنا خطر وي، الله دې نه کې عشق مجازي خطر وي، یو کیسه چې دې شروع وي، هغه د پاره دا چې مرګ سوچوګه، د مرګ اعلان ځان ته وروه، د مرګ اعلان خپل ځان ته وروه چې وا نفسه ته خو ما ته دا وې، خو دا ورځ را روانه ده چې سپیکر کې به دا اعلان کېږي چې فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې رور وفات شوی دی او جنازه به دغه وخت ده او الله مبارک جنازه کې شریک شي، دا اعلان به کېږي. دا نفس تقاضا دباول دي، نفس تقاضا کنټرول کول دي، دا نفس چې دی قابو کول دي. په خبره پوه شوې؟ ها بھائی یا لکه داسې په خبره پوهېږي نه پوهېږي؟ اچھا نفس تقاضا کنټرول کول مطلب دا نه چې تماچه راوالي دلته کې چې لکه سمېږي نه سمېږي، دا مطلب نه دی. لکه د غنمو ګوله راوال لکه سمېږي نه سمېږي، ته وسوسې زی کنه زی ستا داسې وکم چې اوس دې پړو ما غنمو ګولې خله کې اچو مګوره پام ګوره داسې نه گئی ولکه تاسو په خبره پوهیږئ او د خو نه یار. اوس مولوی صاحب راغوسه شي نو وسوسې دي یار دا خو کنټرول کیږي نه، ستا داسې وغه سی وکم صبر وکړه، تاسو سه خو ما صبر وکړه، پام دا حرام ده، ګوره خودکشي حرامه ده بھائی، خودکشي حرامه ده بھائی. نفس سره مقابله به څنګه کې، د نفس تقاضا به پرېږدي،
د نفس کم دا تقاضا ده، د نفس کم دا ډیماند ده، د نفس کم دا مطالبه ده چې دا کار وکا، دا غیبت وکا، دا ګناه وکا، دا مونږ قضا کا، دی ډیماند باندې عمل مکوا، دا مطالبه رد کا. دی تو وہی نفس کو دبانا، نفس کے تقاضے کو چھوڑنا. پی په خبره پوهیږي؟ نن سبا د خودکشي کیسونه راځي ګورې زیات الله دې حفاظت فرمایي. پام داسې حرکتونه کی. خودکشي حرام ده بھائی، خودکشي حرام ده، ناجائز ده. الله دې حفاظت فرمایي. انسانی سمجھ کو ډېر لږ څوک سمجھ دی که نو څه اعتبار دی د انسان د نفسیاتو. اچانک یو کیسه پریشانی، د کور پریشانی، د عزیزانو د خپل خپلوانو بے وفایی او ظلم او د تربورانو حسد، د ځمکو جګړې، هنه او زموږ داسې جنریشن ته دغه کیسې خو نه، خو دا نورې کیسې وي، هنه د نورې کیسې وي، پیچیده مسایلې، پوشیده او پیچیده مسایلې اچھا سره شیر کوي، نه څنګه به شیر کوي؟ حالانکه دا شیر کول پکار دی بھائی. معنا زبیر دا مسایل شیر کول پکار دی، هر چا سره نه، چا سره ساته ما دی بھائی. تبیر لار صدا څنګه وزن بچ کو یار، دا یو پلیټ فارم پکار دی کنه. دلته دا مشر حاجی صاحب مشر سره ناز دی، ورنو ټول موږ یو دغه یو کنه. او زه خو ځان ته بوډا نه وایم، زه هم ځوان یم. بوډا سره ځان ته بوډا نه وای. کته چاته وای چې بابا په خیر غوسه کی، بابا به نه وای، انکل به وای. حاجی صاحب دا څه ده کنه، انکل به وای، انکل، بابا به نه وای. مدرسه کې یو دغه مشر سره خدمت کو نو ما وته بابا ما ته بابا مو دې غوسه کی، بابا بني چاچا ورته، ماما ورته وای، انکل ورته وای. نو زه خو تاسو مرګره ما باقي وجي سیب دین دا بس ماشاءالله دعا کوي. نور خپل مرګري نه اسیو. نو زمونږ د دې نوې نسل پیچیده او پیچیده مسائل، پوشیده او پیچیده مسائل دي کنه دي. الګ مولوی صاحب د حکیمانو دکان نه آباد دي، خدای بنده عاملانو دکان نه آباد دي. دا څه زبردست مارکیټ دی کنه د حکیمانو او د عاملانو. نن نسو کال مخکې دا موبایل تازه راغلی و، تازه راغلی دا موبایل 2098 خبره ده. زه مدرسه کې ونه ده پېښور یونیورسټۍ یو طالب علم راو، یاره یو عبارت لیکل دي د عربی مال څه عبارت دي، زه تا ته فون ملاوم، پاکټل به ورته پاکټل ملاوم او تا ته به هغه عبارت دغه کی مال ملاو کا مسئلہ بھائی ملاوی کو سیالکوٹ ملاو کو پنجاب. ہاں بھائی لکھا چې ما لیکل ما و مال ته وای څه عبارت ته چې عبارت ویل هغه کې شرکی خبرې وي، شرک خبرې وي. مالکه دا تسوی دا شرک دی یار. وای نه کنه ته په دې نه پوي، دا خو بیل باب دی. مالکه بیل د مهامخ کسانه ته څه کیسه ده. وای یار بد عبارت ته نور مې چړه من زه خدای نه لیکم، دا خو شرک دی یار، دا شرک دی. فلان کې ترور رسېږي، فلان کې ترور رسېږي، زما دا مدد وکاو، دا مدد وکاو، دا غیر الله. زه خو نه لیکم، ما بند کو فون یا بس بهر مال څه کیسه ده، لکه څه چل دی زما یار یو کیس دی، بس ما څه کیس دی یار، دا خو ته شرک. ته مسلمان یې، مسلمان یم الحمدلله. مړه وای بس دا بس زموږ یو دغه ده، څه دغه ده، یو دغه ده، دغه ده وای. الله دې حفاظت فرمایي. ځکه درته وایي چې دا کیسې دي ساده ګلای باندې وخت نه تیریږي بھائی. ځان بس ځان قابو کې، ځان تقاضا به دباوي. مولوی صاحب تقاضا به د تقاضي خلاف